الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزانو، نن 1 جنوری 2020 منگو تاسو اراده لرو چې د رب العالمین د کلام ترجمه او تفسیر اولولو او زدائکو. تاسو ته معلومه ده چې قرآن کریم پیجندنه پکار ده چې قرآن کریم د چا کتاب ده او څنګه کتاب ده. نو منګه د قرآن کریم تعریف اول زدکو، معنی دا ده پیجنګلو زدکو. قرآن د الله کلام ده چې نازل کړي ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جبرائیل علیه السلام په واسطه او په ذریعہ 23 کال کې په تواتر سره را رسیدلې ده. او زمنګ استاسو ایمان او عقیده ده چې قرآن د هر قسمه تغییر، تحریف او د تبدیل نه پاک ده. ګوره، یو قرآن الفاظ دي، یو معنی ده او یو تفسیر ده. د قرآن چې کم الفاظ دي دا د هر قسمه تغییر، تحریف و تبدیل نه پاک دي. نور په معنی کې بعض خلک ګډې وډې کوي، خپل آخرت خرابوي. تفسیر کې هم خلک ګډوډ کوي، خپل آخرت خرابوي. خو الفاظ د قرآن د هر قسمه تغییر او د تحریف او د تبدیل نه پاک دي. د قرآن کریم د نازلېدلو حکمت څه شی دی؟ دا قرآن هدایت ته د پاره د پرهیزګارو او هم هدایت ده د پاره د عام خلقو. او د قرآن کریم لوی حکمت تراوستل د خلقو دی تیارونا رڼا تا. مخلوق په مختلف قسمه تیارو کې پروت وي. زمنګ د مسلمانانو چې دا مهلت په مهلت نه لګیانی دي، یو بل سره نه لګي، اختلافات دي، دشمنیانی دي، په مسائلو جګړې دي. څوک وی دا کار شتا، څوک وی دا نشتا، څوک وی جائز ده، څوک وی ناجائز ده. دا تمام اختلافات جګړې دا تیاری دي. او د قرآن کریم د نزول حکمت دا ده
لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې دا خلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای ته د تیارو نه راوباسې رڼا طرف ته. نو د قرآن د نزول مقصد دا دی چې قرآن کریم خلق د تیارو نه رڼا طرف ته راوباسي. دا د قرآن کریم د نزول حکمت دی. او موضوع او مقصد د قرآن کریم بحث په څه باندې کوي؟ قرآن کریم کما مسئله بیانوي؟ قرآن کریم خلق ته څه شی ښایي؟ نو موضوع او مقصد د قرآن هغه د رب العالمین یووالی ثابتول دي. د قرآن اصل موضوع دا نه چې نورې مسلې نه ذکر کوي. قرآن هر غټه وړه مسله ذکر کوي. قرآن احکام ذکر کوي، امثال ذکر کوي، عبر ذکر کوي، عذابونه ذکر کوي، اجرونه ذکر کوي، وعیدات ذکر کوي، جنت او جہنم ذکر کوي. خو اصل موضوع بنیادی مقصد د رب العالمین یووالی ثابتول دي سره د ټولو قسمونو چې څومره اقسام دي او د عامو شرکیاتو رد کول دي. دا د قرآن کریم اصل هدف ته مسله د توحید ثابتول او د تمام شرکیاتو رد کول. ذکا تعرف الاشیاء بازدادها، زدن بغیر شی پیجندلی کیگی نا. نو شرک چه و نپیجنی توحید پیجندلی نشی. نو دی وجنا قرآن کریم توحید ثابتول او د شرکیات رد کول. شرک په خلقو باندې پیجنی او مسلمانان شرک نپیجنی. مسلمان کچر شرک و پیجنی نو ظاهره خبره ده چې شرک خشی خو نه ده، شرک خو خراب شی ده. نو بیا به تی ځانم ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم ده. د قرآن کریم دو ترتیبونه دي. یو د ترتیب د لیکلو، یو د ترتیب د نازلیدلو. قرآن کریم کې سورت فاتحه په ترتیب د لیکلو کې اول نمبر سورت ده. اول کې لیکل شوی ده 1 نمبر د الفاتحه 1 باقاعده لیکلی په صفحه باندې. خو په ترتیب د نازلیدلو کې سورت فاتحه 5 نمبر دا سورت مدثر نه بعد نازله شوی ده. اول اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شوی ده. نو دا 5 نمبر کې ده. نو دا ترتیب یاد ساتل پکار دي چې په ترتیب د لیکلو کې سورت فاتحه اول نمبر ده او په ترتیب د نزول کې 5 نمبر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله د سورت فاتحه نه مخکې چې کوم لیکل شوی ده د دې بسم الله ترجمه او تحقیق نه مخکې د دې تاریخی حیثیت چې دا بسم الله د سورت فاتحه جز ده او کدا د قرآن کریم د هر سورت جز ده او کدا د قرآن نه بهر د سورتونو د جداوالی د پاره الله جل جلاله نازله کړی دا. مولانا حمید الدین رفاہی فراہی رحمه الله دا لوی
امام د قرآن کریم د علوم تیر شوه ده په دې موجوده دور کې، قریب دور کې. استاد حمید الدین فراہی او د هغه شاګرد مولانا محمد امین احسن اصلاحی دا فرمایي چې بسم الله چې دا د قرآن د مطالعې نه داسې معلومیږي چې د دې آیت دا مضمون ډېر پخوانی دی، خو د دې بسم الله د عربی چې کم فصاحت او بلاغت دی په کم انداز باندې چې د دې نظم جوړ شوی دی، د دې نه معلومیږي چې دا آیت ټولو نه اول په قرآن کې نازل شوی دی. د دې آیت د فصاحت او د بلاغت او د اسلوب او د انداز نه دا پته لګي چې ټولو نه اول به دا شی قرآن کریم کې نازل شوی دی. خو مضمون نه دا معلومیږي چې دا د یو کار د شروع کولو او د افتتاح دپاره زړه دا ګواهي ورکوي چې سړی پې غور وکړي چې شروع زمانې نه به انسان ته دا ښودلی شوي وي چې ته کله هم یو کار شروع کوي نو اول ورته بسم الله وایه. مضمون د دې بسم الله نه دا پته لګي چې انسان ته به ابتدا نه د دې خبرې تربیت ورکړې شوی وي چې بسم الله د هر کار په شروع کې لولا. کچره د قرآن کریم د آیاتونو نه سړی غور وکړي. نوح علیہ السلام قرآن کریم خود 1400 کاله کېږي چې نازل شوی دی. نوح علیہ السلام آدم ثانی ورته خلق وایي، په سونو زرګونو کاله مخکې تیر شوی دی. د نوح علیہ السلام په واقعه کې سوره هود کې آیت نمبر 41 کې باقاعده چې کله خلق کشته ته خېجي ورته وایي قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. رب العالمین ورته فرمایي چې تاسو کشته ته وخېجئ او دا کلمات وایي. نو نوح علیہ السلام د دې کلماتو ترغیب ورکوي خلقو لا. معلومیږي چې دا قرآن کریم د نزول نه هم ډیره مخکې الله جل جلاله انسانانو لا ترغیب ورکړو، تعلیم ورکړو چې تاسو د هر کار شروع کولو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایه. امدارنګي سلیمان علیه السلام کلا چې ملکه سبا له خط لګي سورت نمل کے پروردگار عالم فرمائی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو مضمون دے آیتنا دا معلومیگی چې دا پروردگار عالم انسان تا په ابتدا د زمانه کې دا خودن او هدایت کړي دي چې کله هم یو کار شروع کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا. او بیا دا خبر ده او کدا انشاء یا دعا ده. امام حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی د دواړو رائے دادا چې دا دعا دا خبر نه ده. ولی هغه فرمای چې د هر سلیم الفطرت انسان د زړه یو आवाज ده چې کله یو قابل ذکر کار ده شروع کوي
نو هغه وخت کې د خلې نه دا آواز وزي، اے الله ستا په نوم باندې زه امداد غواړم د دې کار په شروع کولو کې. ولې چې کله انسان د چا بنده دی نو دی چې کله هم یو قابل ذکر کار شروع کوي نو دی به اول د الله په نوم باندې خامخا امداد غواړي. او دی د انسان چې د زړه کم آواز دی د خولې نه راوځي، دیتا رب العالمین د وحی په ذریعه باندې د الفاظ و جامع اغسطه ده، او دا سے جامع ورلا اغسطه ده چې هغه سے الفاظ تمام دنیا د دې د پاره نشي لټولې، لکه څنګه چې پروردگار عالم د دې د پاره الفاظ خوښ کړی. نو چې کله دا دعا د کم کار په شروع کې د خلی نوزی نو ټولو نه اول انسان ته دا کلمه د دې خبرې یاد دهانی ور کوي، تنبیه ولکي چې ته د کم کار شروع کوي او د چا په نوم باندې چې ته شروع کوي دا د دغ ذات د بغاوت کار خو نه، دا د دغ ذات نه خلاف کار خو نه چې کم ذات ته اعتقاد د خالقیت او د ربوبیت او د الوهیت لري، او د چا په نوم چې ته افتتاح او شروع کوي، د چا په نوم چې ته مدد غواړي دا د هغې نه خلاف خو نه، او زړه کې د دې خبرې یو غور وکړي چې دا د هغه د رضا کار دی او که د هغه د ناراضګۍ کار دی. دا تنبیه انسان ته په دې کلمې سره وشي. او بل د دې دعا په برکت چې کله دا دعا انسان کوي چې دا علما وایي چې دا یو دعا ده، دا یو صدا ده د انسان د زړه، نو هغه وایي چې دې دعا کې د الله په دوو لویو صفتونو سره سهاره اغسته شوې ده. ادوا لوی صفتونه د پروردگار عالم څه شی دی، یو رحمان دی او یو رحیم دی. دا دو صفتونو سره د سهارا ځکه اخلي چې دا دو صفتونه رحمان او رحیم د دې خبره ضمانت ده چې الله به په دې کار کې برکت اچي. کم کار چې د الله په دې صفتونو مدد او وسیله سره شروع شي نو ظاهره خبره ده چې رب پکې مدد اچي. او بل کدی کار کې څه غلطی شوي وي نو د هغې وبال نه به پروردگار عالم د دې دو عظیم صفتونو په بنیاد باندې بچ کړي. کله په انسان یو کار کې خطائی تی نوشي نو هغې سره نقصان ورته ورسی، نو د دې رحمان او د دې رحیم د صفت په وسیله با دا کار د نقصان او د خطرینه دا انسان بچ کیږي. او بل د دې رب العالمین د صفتونو په برکت به هغه کار انتها ته رسولو کې به الله د همت او د الله توفیق ورکي او د شیطان د چالونو نه به بچ کی، او دنیا او آخرت کې به ورته نافع فائدمند ګرځي، او آخرت کې به د الله د رضا ذریعہ ورته ګرځي. او کم کار چې د رب العالمین د نوم نه شروع نشي او د الله د نوم وا نغستلی شي، او کم کار په شروع کې د الله په نوم مدد و نغختلی شي، لکه څرنګه چې حدیث مبارک کې راځي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو ابتر یا فهو اقطع. نو هغه کار کې به برکت نه، د کم برکات چې موږ ذکر کړل دا برکات به بیا په حق کار کې نه، ځکه چې کم نوم باندې برکات راتلل د حق نوم ذکر و نشو، او کم صفاتو باندې چې وسیله اغستلی کېده هغه صفاتو باندې وسیله وانه غستلی شوه. دا برکتونه خو هر کار کې ظاهریږي چې کله دا کلمه په خود قرآن کریم دی باندې ولې شروع ک
قرآن کریم په شروع کولو کې لږ نور طرفونه هم ملحوظ نظر ساتل پکار دي. نو پدې کې یو څو وجې دي. نمبر 1، کله چې قرآن کریم انسان شروع کوي د بسم الله نه، بسم الله ورته وی، بیا قرآن کریم شروع کوي، نو دا انسان په حقیقت کې د رب العالمین دا هغه حکم تعمیل کوي کم چې پروردگار عالم خپل نبی ته په ابتدائی وحی کې کوم حکم ورکړو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کلا چې جبرائیل امین راغې او دا خړ پړ قرآن کریم نازل دل شروع شول چې دا نن تاخونو کې پروت دی او خلق غور پې نه کوي او خلق جګړې کوي په نورو کتابونو، قرآن نه د جګړې پوښتنه نه کوي. جنگ دی د خلقو، فلانی کتاب دا لیکلی دی، الجی فلانی مولوی صاحب دا فرمایلی دی، الجی فلانی دا وایي، لیکن چا هم د قرآن کریم نه پوښتنه ونه کړه چې د رب کلام څه وایي. نو شروع کې چې پروردگار عالم سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کم حکم ورکړو، انسان دا هغه حکم تعمیل کوي. هغه کې رب العالمین ورته فرمایلیو اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد دا هغه رب نوم باندې ولولا، شروع کا دا هغه رب نوم باندې چې هغه دا تمام کائنات پیدا کړی دي او ته هم پیدا کړی. خالق دے خالق. نو قرآن کریم شروع کولو کې چې انسان دا هغه حکم تعمیل کوي چې کوم حکم پروردگار عالم په اول وحی کې خپل پیغمبر لور کړو. او دویمه خبره دا کلمه دا د هغې خبرې یاد دهانی ورکوي چې د الله جل جلاله انسان باندې د ټولو نه لوی احسان دا دی چې انسان ته د خبرو کولو طاقت ورکړی دی، د گویای د نطق. انسان ته دا بسم الله الرحمن الرحیم کې لفظ الرحمن سره دې خبرې ته اشاره کوي چې انسان تا باندې کوم ځایونو کې چې د رب لکونو نعمتونه دي، کروڑونو انعامات او احسانات دي، په هغې کې ټولو نه لوی او عظیم احسان هغه دا دی چې تاله د خبرو کولو طریقه در زده کړې ده. کچره تا خبرې نشوې کولې بیا تعالی قرآن نه در کولو. قرآن کریم ورکړی شوی انسان لزکه دی چې انسان د گویای طاقت لري. حیوانات غږیدی نشي، هغوی له قرآن نه دی ورکړی. د چا چې جبا او د خبرو طاقت نشتا، هغوی له کلام نه دی ورکړی. نو انسان له زکه ورکړی دی چې دته نعمت د گویای ورکړی دی او صفت رهبانیت سره امدې ته اشاره ده. ځکه چې قرآن کریم کې بل ځای کې الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دا کار د رحمان دی چې انسان له د گویای طاقت ورکړي او د قرآن کریم ورته ښودلی. نو بسم الله الرحمن په دې رحمان کې دې طرف ته اشاره کوي چې پتا د ټولو احساناتو نه لوی احسان هغه دا دی چې تاله د گویای طاقت درکړی دی، ځکه قرآن درکړی دی. او دا د گویای طاقت
صفت رحمانیت سره تعلق لري. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان هغه ذات دی چې هغه د بیان طریقې او چالونه انسان ته خودلی دي، هغه خپل اظهار مافی ضمیر کوي. او دریم دا آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن مجید متعلق دیوی خاص پیشگوئی تصدیق کئی چې دا هغه پیشگوئی سند پخوانو آسمانی صحیفو کی موجود ده چې هغه نبی بمخلوق تا چې کم تعلیم ورکئی نو هغه به د الله نوم سره شروع کئی. دا په زړو صحیفو کې راغلیو، لکه د موسی علیہ السلام کتاب تورات کے کتاب نمبر 5 باب نمبر 18 اور 19 کے دا الفاظ پروردگار عالم را لګلیو چې زبا پدې انسانانو مسلمانانو کې د دوی درونو ناستا پشان یو نبی را لګم او خپل کلام به د هغه خلی کې ورچوم چې کم حکم ورکوم هغه حکم باغه خلق له بیانې، ځان نه به خبرې نه کوي، لکه څنګه چې زمون قرآن کې د دې خبرې تصدیق شتا. او هغه چې زما کمی خبرې زمانم سره خلق ته بیانې. د هغه نبی په باره کې په تورات کې الله پیشګوئی ورکړي چې زما هغه نبی چې کم ز پیدا کوم او هغه خپل کلام به ورکوم، هغه نبی چې زما کمی خبره زمانم سره خلق ته بیانې، نو چې څوک ناوري زبد هغوی نه خامخا حساب اخلا. دا په زړو صحیفو کې الله پاک پیشګوئی فرمایلی وا. او بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه پیشګوئی تصدیق ده چې زمنګ پیغمبر منګلا چې کم دین راوړی دی دا هم هغه دین دی چې موسی علیہ السلام ته کم رب فرمایلیو چې زبا یو داسې نبی را لګم چې هغه به زما د خبرو تعلیم زمانم سره ورکوي. څه نه معنا؟ یعنی هر یو کار به بسم الله سره شروع کوي، نو ځکه قرآن کریم بسم الله نه شروع کیږي. نو چې کم مسلمان دیتا غوږ نږدي لکه څرنګه چې قرآن کریم ویلی دی، امدارنگی تورات ویلی دی، موسی علیہ السلام باندې چې کم کتاب نازل شوه او هغه کې هم رب العالمین فرمایي چې کم یو کلام زمانم سره شروع کیږي او خلق ورته غوږ کې نږدي او هغه نه عبرت وانخلی، نو زبا دا خلقونه حساب اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې درې اسماء حسنا ذکر دي. په بسم الله کې یو د الله، یو د رحمان او یو د رحیم. الله چې ده په الہ باندې الف لام د تعریف داخل ده، الله ته جوړ ده. څنګه جوړ ده دا وګدا خبره ده. په دې باندې زما یو تفصیلی کتاب ده الفرقان بین الکفر والایمان چې هغه به څو جلدو کې وي خو لا چاپ نه ده. هغه کې ما د الله د نوم چې دا څنګه جوړ شوی دی د دې طریقه څه ده، په هغې کې ما ټولې طریقې ښودلې دي. خو دلته مختصره خبره دا ده چې الہ باندې الف لام داخل کړی دی. او دا الله یو داسې اسم دی چې دا د پخوا زمانو نه ابتدای افرینش چې ورته وي، پخوا زمانو نه دا د الله ذات سره خاص نوم دی. د قرآن د نزول نه مخکې هم د مخلوق خپل خالق د الله په نوم باندې یادولو او الله د هغه خاص نوم چې په دې کې ور سره بل څوک نه و شریک. نو دا د ځمکو د اسمانونو خالق ته الله وایي. عرب جاهلیت کې هم دغه مفهوم و. رحمان او رحیم، رحمان د غضبان د سکران په وزن باندې د مبالغه صيغه ده،
او رحیم علیم او د کریم په وزن د صفت. بعض علماء کرامو په دې کې ډیر تحقیقات کړي وي. علماو کې دا یو بیماری ده چې چا هم څه تحقیق کړي وي نو بل مولا هم بس هم هغه تحقیق کوي، او دا یو رواج جوړ شوی دی چې څوک د چا په تحقیق رد نه کوي. که چا څه شملی مولا هغه دی چې څو ور سره خپل ملګری کی او څه زاړه ملګری کی او ټولو ته ټیکو وایي او بس مخکې روان. دا ډیرو کمو خلکو کې دا خصوصیت شته چې د چا خبره ته غلطه وایي او یا ګوته ورته ونیسي چې دا ټیک نه دی. نو بعض محققینو دا لیکلي دي، محققین ورته ووایه، اگر چې په حقیقت کې ضروري نه ده چې هر سړی محققي، چې په رحمان کې مبالغه د رحیم په نسبت ډیره زیاته ده. نو لہذا د رحیم د راوړلو څه داسې خاص ضرورت نه و، خو صرف د تاکید د پاره راوړی دی. موږ وایو چې دا خیال صحیح نه دی. په کلام د عربو کې فعلان وزن د جوش او د خروش او د هیجان باندې دلالت کوي. یو شی کم شی چې د رحمان په وزن راشي، لکه څرنګه چې دا کم فعلان وزن دی، د فعلان په وزن کې خصوصیت دا دی چې دا په دې کې جوش و خروش او هیجان موجود وي. او فعیل په وزن باندې چې کم شی راځي لکه رحیم، په دې کې دوام، استمرار، پایداری او استواری خامخا موجوده وي، او دا په دې دلالت کوي. نو زیاتی نه ده، بلکې د الله د رحمت جوش او خروش د صفت رحمانیت نخکاره کیږي چې د الله رحمت جوش کې راغې، انسان او مخلوقات یې پیدا کړل، زمکه اسمانونه پیدا کړل، کم مخلوق چې د انسان او د پیری د پاره د خدمت ضرورت وو هغه ټول پیدا کړل. خف کلی رحمت د جوش او د خاروش مظاهره وکړه. نو بیا داسې نه ده چې مخلوق پیدا که جوش و خروش ختم شه بس بیا یې پختنم نه کوي، انسان پیدا که بس بیا یې پختنم نه کوي، مخلوق پیدا که بیا یې پختنم نه کوي. نا، الرحمن کې اشاره وکړه چې د رب العالمین رحمت کې جوش ته جذبه دا پروردگار عالم رحمت جوش کې راغې مخلوقات پیدا کړل. نو بیا دا داسې ذات نه دی چې بس خلق پرې خودل کئی بگرزی با ځان لبا خوراک پیدا کئی، ځان لبا د سیورې او د ګرمۍ انتظام کئی. نانا، بلکې د هغې الرحیم هغه کم رحمت چې دی هغې کې دوام او تسلسل دی. کچره غورو کې نو د رب العالمین رحمت یوازې جوش و خروش نه دی، بلکې مخلوق پیدا کولو نرستو د هغې کې د هغه رحمت کې استقلال دی، پایداری دا د هغه مخلوق خبرګیری کوي، بے یار و مددگاری نه پرېږدي. څوک هم کم وخت کې چې هغه لا آواز وکړي نو ولا یعوده حفظهما، دا ټول کائنات ساتنه باندې رب العالمین ستړی نه دی. هغه لا خوب نه ورځي، هغه باندې پرکالی ناراضي، هغه باندې مرګ ناراضي، هغه باندې هیر ناراضي چې شی ته هیر شي. هر وخت کې چې څوک ولا आवाज وکي نو هغه ولا حاضر دی، هغه نگهداشت کوي، هغه خبرګيري کوي، هغه د دین غافل نه دی. دعا چې ته څوک وغواړي هغه رب العالمین قبلای. نو الرحمن ځان له خصوصیت ته، الرحیم کې دوام او استمرار
او استقلال دا رحمت مراد دے. لہذا قرآن کریم کی ہر یو لفظ با کمال دے. او سخیری خبرہ چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے داخل دا او کدا دو قرآن کریم نا باہر دا. او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب او دین رستو کم یو فعل را استل جار و مجرور دا برستو کو. اول خبرہ قرآن کریم کی بسم اللہ داخل داو کنا یعنی لکتسرنگ الحمدللہ رب العالمین دو قرآن الفاظ دی. آیا بسم اللہ ہم دو قرآن ٹکے دے کہ قرآن نہ باہر دے. پدے باندے ہم زمانگا امت کے اختلاف دے. د مدینه منوره قراء او فقها او د بصره او د شام فقها وی چې دا بسم الله د قرآن د هیڅ یو صورت جز نه ده بلکې دا د هر صورت په شروع کې د تبرک او د برکت او د جداوالی د پاره لیکل شوی ده. لہذا د قرآن کریم آیاتونو سره د دې تعلق نشتا. دا د قرآن کریم آیت نه ده. سوره نمل والا خبره جدا ده چې سلیمان علیہ السلام په خط کې کم راغلی او دغه مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ده. امام ابو حنیفه رحمه الله لوی محدث او لوی فقیه تیر شوی. ازان دا خبره ده چې ډیرو خلکو بدنام کړي. بعض خلکو خپل عقیده او اعمال ګډ وډي ځان امام ابو حنیفه ته منسوب کی نو د خسړی زوی چې کله بد کارونه کوي نو خلک پلار یادای. نو دغه سي ډیر خلک امام ابو حنیفه ولې په بد یادای ځکه چې من کارونه ناکاره وکړو منګه بدعات او شرکیات وکړو چون کې منګه د هغه ځان مقلدین ګڼو نو زمنګ د وجه نه کله کله هغه هم خلک بدنام کی. نو بہرحال د مدینه او د بصره او د شام فقهاوی چې دا د قرآن صورت او جز نه ده. او د مکی فقها او قراء او د کوفه فقهاوی چې دا د هر یو صورت جز ده. فاتحه سره هم دا یو آیت ده، بقره سره هم دا یو آیت ده، آل عمران سره هم دا یو آیت ده. لہذا د ہر صورت سوا د سورہ براءنا دا د ہر صورت جز دے او دغه مسلک د امام شافعی رحمہ اللہ هم دے. استاد حمید الدین فراہی رحمہ اللہ فرمائی چې دا د فاتحه یو آیت تے او نور صورتونو کی صرف د افتتاح د پاره لیکل شوی دی. دا استاد حمید الدین فراہی فرمائی. خو قوی مسلک راجح مسلک هغه د قراء مدینه ده د امام ابو حنیفه مسلک ته چې دا د هیڅ صورت جز نه ده. ولی په دې باندې د ټولو نه غټ دلیل دا ده چې زمنګ ستاسو دا قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو په مخ کې د هغه د هدایاتو مطابق لیکل شوی دی. قرآن کریم باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبانو د رسول الله په هدایاتو لیکل دي. نو چې دا کم قرآن مجید منګ ته راغلی دی په دې کې منګ ګورو چې هر صورت نه بسم الله جدا لیکل ده. لاندې وګورئ جدا لیکل ده کنه ده لیکل. نو لہذا دا ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه را روان دی. دا ترتیب هم په دې خبره دلالت کوي چې دا قرآن کریم جز نه ده او دا ځان لا یو آیت ته. پروردگار عالم د سورتونو د جداوالی د امتیاز د پاره د یو نابل نه جدا کولو د پاره پروردگار عالم را لګلې ده او سوره نمل نه علاوه التقاسم جز د قرآن ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة فاتحه نمونه امام علوسی رحمه الله 22 نمونه د دې ذکر کړی دي. مختصرا وایو دا دې د پاره وایو
چې د یو سیز نومونه زیات وي نو په هغې کې صفتونه زیات. ګوره نوم چې دی دا د شي په صفت او په وصف باندې دلالت کوي. که خیال دی کړی سړی ووایي چې دا فلانی چې دی یره جي دا قاری هم دی، یره جي دا حافظ هم دی، یره جي دا عالم هم دی، یره جي دا ترکان هم دی، یره جي دا الیکټریشن هم دی. نو اوس هر یو نوم په جدا جدا فن دلالت کوي. قاری مطلب دی تجویدی کړی، یو صفت. یره جي حافظ دی، قرآن ورته یاد دی. یره جي عالم یعنی د قرآن ترجمه او مفهوم او په مقاصدو هم پوهیږي. یره جي ترکان دی، مقصد دا دی چې د لرګي کارم ولا ورځي. نو چې څومره نومونه د انسان زیاتیږي هغومره صفتونه د هغه زیاتیږي. همدارنګې د سورتونو، نو سورت فاتحه ډېر ګڼ نومونه مفسرینو ذکر کړي دي، چونکې دا سورت یو لوی شان والا سورت ده. لکه دې ته سورت الحمد هم وایي، د الله د ثنا او د صفت والا سورت چې په دې کې د الله اسماء حسنا ذکر دي او با کمال اسماء حسنا ذکر دي. سورت الصلات ورته وایي ځکه چې په دې باندې مونځ کیږي، مانځه کې خلق وایي. سورت الشفا ورته وایي، سورت تعلیم المسأله ورته وایي. سړی انسان تا قرآن کریم کې دا فاتحه چې دا د مسئلے ترتیب او طریقه ورته ښیي. تعلیم د سوال ولا ورکوي چې ته به رب نه سوال څنګه کوي. د سوالم خپله طریقه ده. یو نوم فاتحه ده او فاتحه ورته ځکه وایي چې د فتحه و معنا ده کلاوول. فتح یفتح کلاوول، خلاصول. نو چون کې دې صورت باندې د قرآن دروازه کولاویږي، قرآن د دې نه شروع کیږي. نو دې وجه نه دې ته سورت فاتحه وایي. ابتدا د وجه نه بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی. بسم الله دا د عوامو د پاره پکارم ندی، خو کېدای شي چرته یونی معلم واوري، طالب واوري. نو بسم الله کې چې دا کم جار او مجرور دی، بسم الله دا جار او مجرور متعلق غواړي. نو د دې متعلق څه شی دی؟ په دې کې هم اختلاف دی. څوک وایي چې د دې متعلق چې دی هغه ابدأو ده، بسم الله ابدأو. څوک وایي چې نه بسم الله ابتدئو، څوک وایي چې بسم الله ابتدائی، څوک وایي چې اقرأو. دا ټول جایز دي. بعض علماء کرام فرمایي چې نه د هر فعل مناسب فعل براو باسي. لکه شروع چې کوي قرآن شروع کوي، څه کار شروع کوي، نو بیا به اشرعو راو باسي. بسم الله اشرعو، د الله په نوم باندې شروع کوما. کچره خوراک کوي نو بیا به وایي بسم الله آکلو. کچره څښاک کوي نو بیا به وایي بسم الله اشربو. نو چې کم یو کار کوي د هغه کار مطابق به فعل راو باسي. دا ټول جایز دي. جواز کې څه خبره نشته، خو غوره څه شی دی؟ مفسرین کرام فرمایي چې غوره دا چې یا صيغه د امر راو باسي یا صيغه د فعل راو باسي. بسم الله استعینو، دا الله په نوم باندې امداد غواړي، یا بسم الله استعینو، دا الله په نوم باندې زه امداد غواړم. نو لہذا دا ټکی چې تاسو مدد غواړئ یا زه مدد غواړم، دا خوراک ته هم شامل دی، څښاک ته هم شامل دی، خوب ته هم شامل دی، پاسېدو ته هم شامل دی، پړاوېدو ته هم شامل دی. هر یو شی په دې کې راغی، هر څه پکې راځي. خو قانون دا دی چې دا کم متعلق راو باسي دا به د بسم الله نه رستو راو باسي. اشرعو بسم الله بنی، بسم الله اشرعو، یا بسم الله استعینو، یا بسم الله استعینو. دا با
جار و مجرور با د دې بسم الله نه رستو راو باسي ځکه چې د جار و مجرور تقدیم په عامل باندې دا د اختصاص او د حصر فائدہ ورکي په شي کې خصوصیت راشي عوام چې په دې پوي یعنی یو شی بسم الله استعینوا یا بسم الله استعینو معنی دا خاص په نوم د الله باندې امداد غواړم د بل هیڅ په نوم باندې نه غواړم او د مسلمان وای دیتا چې هغه الله سره څوک په بل هیڅ شي کې شریک نکي لہذا ورستوالی کې فائدہ دادا چې خاص او حصر پکې راشي نو چې استعانت او امداد خاص ته په نوم د الله پورې نو په دې سره د شرک خطر دید کیږي او د قرآن اصل مقصد د شرک رد کول او د توحید اثبات کول نو لہذا چې کلا جار و مجرور د پارا متعلق رستو راوزی نو دې کې به تخصیص او حصر پیدا شي ا مقصد د قرآن کریم با پوره شي چې هغه ته توحید وای الرحمن عام مهربان او عالم الرحیم خاص و مهربان والا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلوی فرمائی چې رحمان دې توي چې تر نغواړي هم هغه تعالی درکې رحمان هغه ذات ته بغیر د سوال تعالی څخه درکې نو ظاهره خبره ده الله جل جلاله رحمان دې مونږ ته بغیر د وخت ځان را کړې کمی وسړي دا ویلو چې الله ما پیدا کا یا اللہ ما پیدا کا یا اللہ ما پو پلن کی کور کی پیدا کا چا خو سوال نو کړي بس الله بغیر د وخت منگ پیدا کړیو نو رحمان دے رحیم دے ته وای چې وخت نه پس ور کوي نو ظاهره خبره ده انسان تا پروردگار عالم وجود لاس خې سترګې هر څه بغیر د وخت ور کړی او رحیم هم دے زکات چې وخت نه بعد هم ور کوي او رحمان ټول خلق سره تعلق لري او رحیم خاص مومنانو سره تعلق لري رحمان ولې ټول خلق سره تعلق لري ځکه چې بغیر د وخت هم ور کوي نو کڅو کې نه غواړي کافر ده اړو الله منینا رحمان منینا بیا هم هغه رزق ور کوي نو ټول مخلوق سره تعلق لري او رحیم خاص مومنانو سره ځکه تعلق لري چې ظاهره خبره ده مومن به ته وخت کوي وخت نه پس به ور کوي امدارنګ علماء کرام فرمایي بعض علماء وایي چې الرحمن الرحیم د صفت مشبہ صيغه دي دواړه او د مبالغه مفهوم ده پکې خو وایي چې فرق پکې دا ده چې رحمان په اعتبار رحیم رحمان د دنیا په اعتبار رحیم د آخرت په اعتبار لکه مدارک کی وای د دې رحمان او د رحیم په تفسیر کې هغه وی دعا کې راغلی یا رحمان الدنیا لانه يعم المؤمن والكافر ورحیم الاخره لانه يخص المؤمن اے د دنیا رحمانا زکه چې په دنیا کې کافر و مسلمان دواړو باندې مهربان دی و یا رحیم الاخره په آخرت کې په مؤمنانو باندې مهربان دی کافر له سزا ورکړي او یو لطیف فرق پکې دا هم دی چې رحمان هغه موصوف یا هغه ذات دی چې هغه بالفعل رحم کوي رحم یې د کائنات هر ذره ته شامل دی او رحیم هغه ذات دی چې رحم یې صفت لازمه وی خو خصوصیت ذاتیه وی چې رحم یې صفت لازمه وی او خصوصیت ذاتیه وی او صفت عارضیه نه وی خدا لطیف فرق ده په دې باندې علما پويږي بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم ده یعنی منګه د قرآن په شروع کې خاص د چانه امداد غواړو صرف د یو الله نه امداد غواړو بل هیڅ چانه امداد نه غواړو بس دا شروع کې ابتدایي او څو خبرې وي
په دې باندې به تاسو پوه شویم کم وی خو اسې دانن ابتدا وا انشاءالله سبانه به سورت فاتحه شروع کوو که د الله خوښی نو بس نن صرف اور صرف موږ د بسم الله ترجمه وکړه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې دا د بسم الله معنی ده بسم الله خاص په نوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې الرحمن الرحیم شاغا رحمان و رحیم دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الہ العالمین استاد کلام دا ترجمه او تفسیر من خالص په دې نیت کوو یا الله چې زمنګ دا علاقه د قرآن د انواراتو او ستا پر رحمتونو باندې پټ شي نو یا الله ته دا خلق دا مخلوق په خپل انواراتو رحمتونو باندې پټ کا یا الله چې څومره کسان ورته کینی یا کورونو کې یا جماعتونو کې یا بهر چې چا ورته غوږی خیده الہ العالمین د قرآن کریم پر رڼا سره زړه تمام تیارې لري کا یا الله د چا کورونو کې چې د اختلافاتو د نفرتونو تیاری دي یا الله د دې کلام په برکت سره د هغوی زړونو نه د نفرتونو او د اختلافاتو تیارې وباسا یا الله خځه او د خاوند په مابین کې د خپل کلام په برکت باندې مینه محبت پیدا کا یا الله د کلی د نوجوانانو د عوامو د مشرانو د کشرانو منځ کې مینه محبت پیدا کا یا الله چې چاله څه تکلیفونه دي پریشانیاں دي خپل فضل و کرم سره لري کا یا الله چې د چا څه حاجتونه دي حاجات شرعیه پورا کا الہ العالمین چې څوک ستا کلام ته غوږ دی رب دنیا و آخرت خیسته کا یا الله چې کم خلق غوږ ورته نګدي یا الله هغوی به د دې خوند نه نوي خبر رب د دې د خوند نه خبر کا الہ العالمین ته هغوی ته د دې قرآن او د سنت بهترین خوندونه ور وڅکا یا الله د مشکلاتو نه دا ټول کله قوم وساته یا الله موږ سره غیر چاپیر چې هر څوک دي رب منگے پیجنو یا نه پیجنو پروردگارا دنیا و آخرت خیسته کا یا الله کورونو کې وته خوشالیانی نصیب کا یا الله مشران وته خولي زندگی او د دعاګانو د پاره طویل عمر ورکا یا الله چې د چا مردگان شوی دي ته مغفرت نصیب کا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ان شاء الله د خذو د پاره به ځان له درس